الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آخری درې آیتونه د سورت ما تاسو ته پرون هم ویلو چې دا هغه درې آیتونه دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د معراج په شپه باندې د الله رب العزت د طرفه بطور تحفه ملو شوي او په دې آیتونو کې د ټول سورت د مضامینو خلاصه راوباسي. سورت کې یو بنیادی مسئله وا مسئله د توحید. آیت نمبر 21 کې فرمایلی اعبدوا ربکم صرف او صرف د خپل رب عبادت کوئ بل د هیڅ چا نه. یا آیت نمبر 133 کې فرمایلی وإلهکم إله واحد ستاسو الہ ستاسو حاجت روا ستاسو مشکل کشا یک یو دے لا الہ الا ہو اگر سوا سو کلام آیت نمبر 255 آیت الکرسی کی فرمائی دو اللہ لا الہ الا ہو اللہ یو دے اللہ الہ دے نشتدی سوک الہ بیدہ غنا ندرت یو فرمائل آیت نمبر 255 سنورت آیت زم چکم پرنے سبق ہو للہ ما فی السماوات وما فی الارض خیال لے ساسو کر وما غا مسئلہ دا توحید دا کبرہ دی کفکتا ہر صدیو اللہ یو بنا مسئلہ پدی صورت کی مسئلہ دا رسالت مسئلہ و صورت کی تو دلتا اللہ رب العزت اس بات رسالت ممکن او دا بیانی چی ایمان والاو تزاد دا ایمان والا وینو چی تا کی کم صفات چی تا پس سبات ایمان ضروری دے آمن الرسول ایمان روڑے دے پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے دے رسول بما انزل الیہ من ربی تاہا سبات دی چرانی گری شوی دی دتا من ربی ہی دتا رب دتا رفا پیغمبر پس ایمان روڑے
سچ ورباندې الله تحصیل کړی دي صحیح ده کنه لږ الفاظ کې وګورئ دا وایي پیغمبر په هغه سبا دی ایمان راوړی دی سچ ورته الله فرمایي وایي او الله چې یو بنده سره خبرې کوي دا غي درې طریقې وي دا غي څو طریقې وي وایي کړه الله چې یو بنده سره خبرې کوي نو دا غي څو طریقې وي دا درې طریقې الله بیان کړې دي په قران کې چې وسیباره کې کوم وسیباره کې دوریات څو طریقې دي الله چې بنده سره کلام کوي درې دا چرته بیان شوی سورۃ الشورى کوم سورۃ ده سورۃ الشورى آیت نمبر 1 آیت نمبر 1 ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء یو طریقہ دادا چې الله رب العزت سره کې ورته خبره واچي خدای پیغمبر خبره ده او خلکو خبره نه ده دا چا خبره ده پیغمبر خبره یا ورته الله رب العزت پسړه کې ورواچي الهام ورته کتاب وحي د پیغمبر سره ته یو خبره الله رب العزت القاء ورته کې الهام ورته یو شو دویم طریقہ او من وراء حجاب کلام ورسره الله کی خبر ورسره الله کی خود پردی نه اخوا خیال نشته موسی علیہ السلام سره الله خبرې کړې دي لیکن لیدلې په نو کړه سوال یو کو ربي ای زمانہ بابا تزالو کې چې ستاویل الله تو فرمایي اتباع شي کړي ولكن انظر الى الجبل ذهب سفاره سوره الاعراف فخرت وغورا فغرب على الله خبر تجليك الله فإن استقر مكانه فسوف تراني كغرب خبر زيتين قدريد وتوقفي فلما تجلى ربه للجبل تفكي بك هر کلا تاسو تبیلی هر کلا چې الله رب العزت تجلی وکړه فقر باندې جعله دکا اخر روټي وخر موسى صعقا او موسی علیہ السلام په هوش راغلی الله سره خبرې کړې دي یو وراء حجاب پردې راځو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج پښپچ الله رب العزت سره خبرې کړې دي نو عائشہ رضی الله عنها دا غي مسلک ما تاسو ته بیان کړو تیر درسونو کې چې هغه فرمایي چې دا هو د غبي وراء حجاب یعنی خبرې اتلې شوې دي لیدل عائشہ رضی الله عنها صحیح بخاری کې ثابت دي ٹھیک ده نو پیغمبر ته چې الله رب العزت وحی کړي دا ادري طریقې ما تاسو ویل پیغمبر په هغه باندې ایمان راوړي او صرف پیغمبر دا والمؤمنون او مؤمنانهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله چې ورته صدا ذکر دی ایمان په وروړي او مؤمنان په حق ایمان وروړي كل آمن بالله طول ایمان وروړي په الله ک پیغمبر دی ک مؤمنان دی ټول پچا ایمان وروړي چې یک یو دی حاجت روا دی مشکل کشا دی داتا او دستگیر دی لائق دا دعا دی لائق دا پکار دی لائق دا عبادت لائق دا نظر و نیاز و دا برختی دی لائق دا سرخ کا تکولو دی آمد باللہ چرا خدایتو طول صفتو دا خاص دی خدایتو طول صفتو دا خاص اللہ لرسال دا اللہ چه سمر صفات دی اغا صرف دا اللہ دی بل دا انچانے دی او چه بل چا صفات دی اغا دا اللہ دی خیال دیکھا دا اللہ صفت دا مخلوق صفت تشی کہنے
د مخلوق صفت د الله صفت نشي کېدی. اوس تاسو راته پوښتنه کوه اورېدل د الله صفت دی که نه دی؟ زما او ستا صفت دی که نه دی؟ خبره خو لږه راګیره شوه. لیدل د الله صفت دی که نه دی؟ دی زما او ستا صفت دی که نه دی؟ جد حیات زما او ستا صفت دی؟ د الله صفت مشترک شو بیا. حالانکه لږ ساعت پهله تاسو هم ما سره اقرار وکړو چې د الله صفت د مخلوق صفت نشي کېدی، چې یو صفت د الله دی هغه د بل چا نشي کېدی، چې یو صفت د بل چا دی هغه د الله نشي کېدی. دې سره به اوس څه کوو؟ اشتراک لفظي دې ته وایي اشتراک لفظي، یعنی دا صرف د لفظ تر حده پورې د لفظ تر حده پورې دا صفت مشترک دی. الله چون دی ما او تاسو چون دی، خو په دې کې زموږ اسمان ته زیات فرق دی. د الله جند ذاتي دی، زما او تاسو جند ذاتي نه دی، د الله د طرفه دی. یو زما او تاسو جند عارضي دی، د همیشه نه دی، همیشه به نه وي. الله رب العزت حیات همیشه نه دی، همیشه به زما او تاسو جند د عاجزۍ او د محتاجۍ دی. داسې یوه لمحه هم پکې نشته چې موږ شاید پکې محتاج دی. د الله رب العزت حیات د محتاجۍ نه دی، هغه د کمال لږ صفات پاتې مشتبه. زموږ اسمان فرق صرف د لفظ تر حده پورې شریک دی. خیال دی سره لفظ تر حده حقیقت یو نه دی. اورېدل څه به اورم ته به اورېدل د دیوال له خوا څو خبرې کوي تاسو یو موږ یو څوک تاسو کې څوک په ارام یو بل سره وکړي خبرې کوي زما مخې ته یې ته زما اورم یا دلته دوه ملګري خپلو کې پسه پسه کوي تاسو یې اورم. سړک یو اواز تیر شي ته موږ او تاسو یې اورېدلی شو، مخلوق یې اورېدلی شي. دا ټول مخلوق خبره ده، ټول مخلوقات پیغمبران اولیا شهدا ټول پکې راځي. نو موږ او تاسو په اورېدو کې اسبابو ته محتاج یو. خوب چې رچاني هغه اورېدلی شي، د غوږ پردې چې شلېدلي هغه اورېدلی شي، هوا چې چرته نه وي هوا خلا کې ته بل کس ته غوږ کې چرته واسطه نشي اورېدلی. سپیس کې خلا هوا ضروري ده. هوا چرته نه وي هلته چې اواز نشو اورېدلی، یو ځای کې رکاوټ راشي اواز نشو اورېدلی، روح د بدن نه ووتو، د اورېدو سلسله ختمه، د لیدو سلسله ختمه. لیدل کولی شو، مخامخ کولی شو، شاته نشو کولی. لیدل کولی شو خو رکاوټ کا مخې ته راغله هغې راخوا نشو لیدی. سترګه کړي لیدل نشو کولی. اوس سترګه شته دی خو نظر دی کمزوری شو، هغه شات کې هلته نه ښکاري بیا. داسې نه که نه ده. او چې روح د بدن نه ووتو سترګه باندې کولوي خو بیا د لیدو سلسله ختمه شوه جناب، ختمه. الله رب العزت لیدل د الله اورېدل همیشه نه دي، همیشه به وي. اسبابو ته محتاج نه دي، هر څه اوري. یو تک تور میږي دی په تکه توره شپه کې یو تک تور کاڼي باندې ګرځي وړوکې درې میږي بلکې د میږي نه هم کروڑ بیسي وړوکې مخلوق هغه الله ویني او د هغه د خپلو کشارې ته الله ټول جهان ټول مخلوقات په یو وخت یو سوال کوي، یو سوال کوي، بل سوال کوي، بل سوال کوي. هر انسان نه، هر پیری نه، هر فرښته، هر زناور، هر مخلوق، هر بهې، هر بیګې، هر شی دا ټول په یو وخت په جدا جدا ژبو کې جدا جدا سوال کوي. الله ته یو ښکاري هم دی، یو اوري هم دی، یو د حال نه خبردار هم دی، د یو حاجت په پوره کولو قادر دی. تو خپل سوچ وکړه دا اورېدل، دا لیدل، دا جد د الله او د مخلوق صرف د لفظ سره حده شریک دی. حقیقت لحاظ سره یو شان دی نه دی. خبره هماغه د الله یو صفت د مخلوق صفت تیز وایي. یار روژه خو به دومره خوب وبه ورته کړی، روژه خو اسانه ده خو بشپني نه بعد ویده شو په 2 بجې راپاڅېد خو دا 3 ګنټې روژه ده. جی د الله یو صفت د مخلوق صفت نشي کېدی.
او د الله یو صفت چې د مخلوق لورکو د الله یو صفت د مخلوق لورکو هم د دې نوم شرک دی شرک دی ټیک ده د الله یو صفت ته هم چې مخلوق لورکو پیغمبر لا شهید لا ولی فقیر ملک لا هم دا شرک او د مخلوق صفت چې الله لورکو دا کفر یا خلق داس ناس کول نه دی ورېدي جج لا تزيد وکیل ته بدل باچا لا تزيد وزیر ته بدل دا واسطین دي دا اولیاء واسطین دي خو دې ته وایي دی الله ته وایي دا کړه ورېدي کړه دا خو د مخلوق صفت الله لورکو جج خو استاد حال خبر نه دی کنه څنګه وکیل ته وایي دیوی چند تا چه خیجی رو کوڑورا بغیر خطیش دا مثالی نہیں کرنا چند خطا نلرے دیو اللہ فرمائی اتنی قریب زنزلی ونحن اقرب الیه من حبل الورید سے انسان تلاغرہ برای نرد تلاغرہ شہرت نظر سیاد نزلی جج یا باشا سر خطا تا خبرو اجازت نشتا سکا واسطی لڑے کنا او اللہ رب العزت قرآن بے صورت تش خبری کی تو تمہیں ایاک نعبد ڈائریکٹ اللہ سر خبری ڈائریکٹ واسطہ نشتا ایاک نعبد دعا دبارا اللہ وی ادعونی استجب لکم بعد غاڑی سنم سوال خبرو اجیب دعوت الداعی اذا دعان سمایو بندہ یو دعا خفتو کی اجیب دعوت الداعی دادوی چو اجیب دعوت النبی زد نبی سوال قبلوں دا اجیب دعوت الرسولی زد رسول سوال قبلوں دا چلا بلکہ دادوی اجیب دعوت الولی ناجنا اجیب دعوت المؤمنین بلکہ اجیب دعوت الداعی دا دعا مختب کی دعا آقا شرف کی دے خو اذا دعانی کل شمات خیالم دے گا ملہ پیچھند لے لے اللہ صفت مخلوق لورکول شرک مخلوق صفت اللہ لورکول دعا لکہ اللہ موتا سکول تنشیر خدای تکور دوڑا موڑا کہتا فاستا باستا وڑی خیر دیو رسمت جبا خاص دیو رسمت جبا کل آمن باللہ طولو ایمان روڑی دے پا اللہ وملائکتہ او بفرختو دا اللہ پیغمبر کی ایمان روڑ دے وہ میراد کی ایمان روڑ فرختی نورانی مخلوق دے فرختی کم یو مخلوق دے زر وے بدرتا یو نورانی مخلوق دے فرختو کی مسکر مؤلس نشترے رور خور مور پلار پکی نشترے قد اللہ امر خود سارا پیدا شوی صحیح شو فرختو کی دانش چیو نن پیدا شو نو بل سر کالا پس پیدا شو بس پیو حکم سر ٹولی فرختی پیدا شو ٹھیک لگا نا یو حکم سر ټول فرښتې پیدا شوي دي او در باده وغیره پکې نشته جی درېمه خبره ده فرښتې معصومې دي فرښتې څه دي مطلب دا دی چې هغې د الله رب العزت د حکم خلاف نشي کولی د الله د حکم خلاف وایي که نه د الله د حکم خلاف قطعا کولی نشي ادو هارون ماروت مسیح کو مولیدین لی کرو تو اٹول کو ردریہ کی دیر اختلاف مسیح کرو ایسوی جی میں نسوڑن دی پا بابل خاتی توبی کی داکر تقواس کرو فرختی معصوم گناہ کولی نشی دا گناہ پا کرو مادہ نشی دی وجہ لگے یو انسان دا گناہون دا ذات ساتھی دی لفرختی نا افضل نشی فرختی گناہ رو کولی نشی کرو دیکھو گناہ کولی شی و گناہ رضا نسان لیدین فرختون هم افضل جوڑے دیکھ صحیح نا معصومی لی فرختی
او تعداد دومره ډیر دی حدیث شریف کې دومره هم راځي چې په اسمانونو کې د یو قدم د یو لیش برابر سي هم داسې نشته چې هلته فرښتګي موجوده یا د سجدې په حالت کې یا د رکوع په حالت کې یا د قیام په حالت کې یو لیش د یو قدم برابر سي هم د فرښتې د خالي په اسمانونو کې نشته دی او دا هم یاد ساتئ بیت المعمور د خانقاهي بالکل سید کې و اسمان کې او مقام دی د فرښتو عبادتګاه د و اسمان سره و اسمان خبره یا و اسمان داسې و اسمان خورته نو روزانه دنیا باندې او یا زره فرښتې التزی عبادت کفاره او نبی علیه الصلاۃ والسلام دا صحیح مسلم کې احادیث دي یو ځل چې یو فرښتہ لاړ شي تر قیامت به دوباره نمبر راشي بس فرښتو تر الله رب العزت حکمونه کېږي بعضې فرښتې هغه دي چې هغه د انسانانو اعمال لیکي بعضې فرښتې د الله رب العزت چې حکم ورته وکړي باران د الله په حکم وکړي باران راولي بعضې فرښتې هغه دي چې هغې د انسان د روح اخیستو باندې مقرر دا یو فرښته نه ده بې شماره فرښتې ملک الموت صرف یوه نه ده ملک الموت بې شماره فرښتې خیال دې ستاسو په خبرې لکه څنګه موږ وایو ډي ایس پي نو ډي ایس پي یو نه وي ډي ایس پي بې شماره وي ایس ایچ او یو نه وي ایس ایچ او بې شماره وي چې چا ته دا ډیوټي حواله شو هغه ایس ایچ او دی هغه ډي ایس پي دی هغه وزیر اعلی دی خیال دې ستاسو همدغه رنګ ملک الموت هم یو نه دی بې شماره جی بعضې هغه دي چې د انسان په حفاظت الله معمولي کړي دي کله کله ته په لار تکه توره تیار کې روانې اشاره ته خیال سره خیال راشي چې دلته دقت ده او چې وګورې واقعي البته دا فرښتې ته د الهام کوي د الله په خصوصا حفاظت باندې چې کومې فرښتې محدود دي کله کله بیخي ته وایي یاره سره چې دغلته کې بد شوم په لار روان په اکسیجن کېدو خو اړوپین نه شوم او بد شوم دا څه شي دا الله ستا حفاظت کوي او فرښتې ستا په حفاظت باندې بعضې فرښتې هغه دي چې هغه د رحمت فرښتې دي بعضې هغه دي چې هغې د ایمان والو دپاره دعاګانې غواړي بعضې هغه دي چې هغې مستقل تسبیحات کې استغفار وغیره مؤمنانو دپاره دغه رنګ بعضې مستقل په سجده دي مختلف کارونه دي دا الله رب العزت په حکم باندې بعضې په جهنم مقررې دي حدیث شریف کې د قیامت په ورځ به جهنم او یا زره واګي وي څو زره واګي به پھر جوش کی بھئی کنا تکاد تمیز من الغیظ سورۃ الملک کی کنا اسی کا بچوی نو او یا سره واګي وي د جهنم او یو واګي سره او یا سره پرې هر واګي سره او یا سره پرې نو زموږ ایمان دی خو ایمان زموږ په فرښتو دار چې الله ته عاجز مخلوق دی حاجتونه د چا نشي پوره کولی حاجت روا مشکل کشا لیک د دعا د پکار نه دي زموږ ملیان صاحبان ټول لا الا ماشاء الله چې کله یادوم نو هغه باطل پرست یادوم نو هغې په تعویضونو کې چې ګورو نو یا جبرائیل یا اسرافیل یا میکائیل د فرښتو نومونه بدلېږي هغې نه مدد غوښتلی کېږي فرښتې خپله الله ته عاجزي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل ته وی جبرائیل یار زر ولې دراسي زما زړه تا سره لګېدلې دی ته قرآن راوړې ما ته قرآن اورې ما باندې قرآن راوړې د الله له طرفه قرآن د بغیر په ما وخت تېرېږي زر راسه که نه نو جواب ورکوي او هغه جواب الله په قرآن کې په سورة مریم کې 14 سپاره آیت نمبر 4 آیت نمبر 64 کې ذکر کړی دی وما نتنزل الا بامر ربک خدا الله د حکم نه بغیر پس مکه قدم نشي ایښودلی د الله د حکم نه بغیر موږ نشو کولی كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بدا یو آیت هم دا بل آیت ان شاء الله سبا به وكتبه او کتابونو د الله ټول الله رب العزت په کتابونو باندې الله چې څومره کتابونه برالي کړي لږ خبره دا ټول برحق موسی علیه السلام باندې تورات داود علیه السلام باندې زبور عیسی علیه السلام باندې انجیل لا نازل شوی دی ٹھیک ده نبی علیه السلام باندې قرآن مقدس
تیرے علاوہ په مختلفو پیغمبرانو لکه موسی او ابراهیم علیه السلام دا نور ګڼو پیغمبرانو باندې صحیفې هم نازلې شوي دي. څومره نازلې شوي دي الله ته علم. اسانه خبره وکړو الله ته دوست ورو الله پوه شه. ټیک دا بعض روایتو کې څه صحیفو څخه راځي. بهرحال موږ وایو الله ته علم دې څومره صحیفې څومره کتابونه را لېږلي دي. زموږ په ټول باندې ایمان دی چې ټول برحقو ټول برحقو البته یو خدای چې د قرآن راتلو سره تیر شوي ټول کتابونه منسوخ اوس باغه په قرآن تللی کېږي. مثال طور سره دا مخې ته تورات راغو تحریف خو پکې شوی دی یو منسوخ دی بل هغه کې تحریف هم شوی دی. ٹھیک شو ګډوډتیا پکې شوی ده محفوظ په قرآن مقدس دی. دوستا مخې ته د یو دین اسماني کتاب څه عبارت څه حواله څه صفحه چا مخې ته کړه نو هغې کې یو خبره که د قرآن او د حدیث مطابق وي ولې منو ځکه د قرآن او حدیث نه ثابته ده. دې وجې نه نه منو چې هغې کې ده دې وجې نه منو چې قرآن او حدیث ٹھیک شو که نه قرآن او حدیث نه خلاف وي بیا نه منو او که نه د قرآن او د حدیث مطابق وي او دې مخالف وي یعنی دې قرآن تایید کوي او دې قرآن تردید کوي نو موږ به هغې کې چپ پاتې کېږو چې والله قرآن نه به بې ایمان نه وړو نه به یې تقسیم خبره سره پوهېږي که نه ټولو آسماني کتابونو باندې زموږ ایمان دی خو په هغې اجمالي ایمان دی چې خپله زمانه کې د هدایت سرچشمې پر قرآن راتلو سره یو خو منسوخ شوي دي بل هغې کې د هغې زماني بولیانو خو د زړه د اخلاص تحریف کړی دی او د خپل مطلب خبرې پکې ورنه لګېستې او قرآن مقدس د دې د حفاظت څخه الله په خپل اخیستی او قرآن باندې تفصیلي ایمان دی چې دا الله را لېږلی دی یو جبرائیل راوړی دی دوه محمد صلی الله علیه وسلم لی راوړی دی درې په عربۍ ژبه کې دی څلور خیال دی ستاسو په عربۍ ژبه کې دی الله د حفاظت ذمه اخیستې ده تحریف پکې نشي کېدی او دا تر قیامته پورې دی نسخه پکې نشي راتلی دا منسوخ کېدی نشي د دې زده کول فرض د دې په معنه ځان پوهول فرض د دې عمل کول فرض د دې بیانول چې څه دې زده کړه فرض د دې حافظولو کوشش کول فرض پوهېږي که نه پوهېږي دا منل چې د الله کتاب دی فرض د دې تعظیم کول فرض دې سره مینه کول فرض په دې ځان پوهول فرض څومره چې ځان پې پوه کړو هغې عمل کول فرض بل ته رسول چې څه دې زده کړه فرض د دې د نافظولو کوشش کول فرض دا په قرآن کې ایمان داسې ایمان چې او دا الله کتاب دی او دا ایمان خو زموږ په تورات هم دی وروره په هغې او دې کې به څه فرق کېږي که نه په هغې اجمالي ایمان په دې تفصیلي ایمان ورسله او په پیغمبرانو د الله ټولو پیغمبرانو باندې ایمان لومبی آدم علیه السلام اخیری رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو باندې زموږ ایمان دی کوم چې قرآن او احادیثو کې باینیم ذکر شوي دي هغې باندې باینیم ایمان کوم چې قرآن او احادیثو کې مجمل ذکر شوي دي هغې باندې اجمالي ایمان دی خو دومره عقیده ده زموږ چې هر پیغمبر هر نبی هر رسول معصوم دی هغې کې د ګناه طاقت وو خو په ټول عمر کې نه وړه ګناه کړی دی لویه ګناه کړی فرښتو کې خو د ګناه طاقت نشته که نه انسان پیغمبر خو دې طور سره انسان خو یي که نه د ګناه طاقت پکې وي ګناه کولی شي فرښتو خو یې کولی نه شي پیغمبر یې کولی شي خو هغه معصوم په دې اعتبار دی چې په ټول عمر کې نه وړه ګناه کړی دی لویه ٹھیک ده پیغمبر معصوم دی ځان د خبرې نه دي کړي خلکو ته د الله پیغام ورسولی دی عمل یې کړی دی د الله رب العزت په حکمونو باندې او الله پوره پیغام خلکو ته رسولی دی بیا د دنیا نه ټول پیغمبرانو باندې وفات راغلی دی هر سیدنا عیسی علیه السلام سره د روح او بدن الله اسمانونو ته خېجو ٹھیک ده که نه ټولو پیغمبرانو باندې زموږ ایمان دی ټولو سره مینه ده ټولو سره محبت دی البته دومره بیان ساتئ د
دا ټول پیغمبران کله دی آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام ټول پیغمبران ژوند دیو هر یو په خپل شریعت بالفرض خبره او هر یو په خپل شریعت باندې عمل کولو او پدې کې راغلی امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دې ټول بداغه پلاس بیعت کولو او خپل شریعت باندې عمل پسې به داخل شریعت ځکه چې قران کې الله هغه وعده ذکر کړی دا صاحب د خبرې نو کوو د یو خبرو کفاره ډایرکټ تاسو کوي د خبرې دلیل سره کما دې هغه ټیم باندې یو په کلی باندې سبارته وي چې پر روان سره درس کې به درته وي نو قرار روان سره درته وي ډېر خدای ته معلوم شو راته کله معلوم معافي مو خالم شروع معافي ته غواړم غلط خبره کړې صحیح ده نو دلیل له سورۃ آل عمران 3 سپارہ آیت نمبر 81 دیکھ شو لتؤمنن به آمین آیت 81 لتؤمنن به ولتنصرن اے پیغمبران تاسو جون کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی تاسو په ایمان راوړی او تاسو دې امداد دی وجه نه یو بل خبره بیان وساده دا چې دا چې خضر علیه السلام ژوند دی خسر خلق وی کړ خضر علیه السلام ژوند دی او په دریا په غاړه باندې ګرځي وي په لاس کې اډو کې نشته بے ځای اډو کې لګي خلک په لاس کې اډو کې نشته نو خضر علیه السلام چې کوم دی هغه ژوند دی وو د نبی علیه السلام امداد بیا ولې که الله مت وعده بس هر پیغمبر دا چې نستا په جون پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی تاسو به امداد یا هو چې امداد کړي نه چرته کړي له خیر او چې امداد نه کړي نو مطلب وفات دی کړه کله دیو خو بیا امداد کړو د الله د حکم خلاف دی او هر چې عیسی علیه السلام نو هغه یقینا ژوند دی خو هغه عالم کې ژوند دی سند روح او بدن قسمه خدای دی د قیامت پر کې مرانه سیلیږي ویبا نبی نبوت ختمی کی نفع زیاد ساتھ ویبا نبی خود امتی حیثیت سره براز ویبا نبی خود امتی حیثیت بنے خبر ازان توی کی ویبا نبی باسخل کی ویا با نبی نی ویا با امتی وی دا اللہ بندہ اللہ سے شاہد نبوت تاج و پسند کیا دی بیانری کی گرا ویبا نبی خود امتی حیثیت سره برازی لکه مثال بس تاست دا ہوئے با وزیر اعلی سیب دے دا سند آج دل تراشی راغو وی خود وزیر اعلی خود دل تاغت وزیر اعلی حیثیت سره خبر ایسا کوئی گی کرم وی خود وزیر اعلی دا صفت ختم شوی نیوی خوچ دل دا خیبر پختونخوا دا راغے دا بیا دلتا جی دلتا بیا دا اغا وزیر اعلیٰ دے اغا فحیثیت بے دا وزیر اعلیٰ بلے اعتبار نہیں چاہا دلتا حکومہ خود جاری کی اس پر دلتا بے حکومہ نہ چاہیے لغرد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے وہ ویبا خوچ راضی کلا پیغمبر حیثیت سر بدر راضی دا امتی حیثیت سر برازی دے شریعت بدر اوڑی قرآن و سنت علم اللہ ورکنی دا شاگردی بدر کیخا پیغمبر دا شاگردی نو کی دین په معاملې کې کله هو پیغمبر ډایرکټ الله شاگردی یا لکه شاگردی نه کوي نو هغه الله تعالی طرف قرآن او سنت علم ورکړي شو په دې کتاب بروان په دې کتاب بروان مثال خبره باهم ٹھیک نه کړه په پیغمبرانو باندې ایمان وروړي په نور اجمالا په نبی علیه الصلاۃ والسلام تفصیلا چې خاتم النبیین دی اخیری پیغمبر دی هغه نه بعد بل پیغمبر راغلو والد نشتا دین ما تاسو مکمل راوړي دی نو اوس چې څوک په دې دین کې نوې اضافي کی پیوندونه فقیر لري یا خو وايي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پورا دین نه را رسولې زی پورا کو ها صدق مطلب دی او یو وایي چې بل پیغمبر چرته راغلی وہ خدا کی نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری پیغمبر دے پورا دین کو قرار سو دین کی اس دبل خبر اضافی حاجت و ضرورت نشا دی کہ کلمے کستے کا وڑو کے کستے کا پٹکی والا کستے کا بغیر پٹکی والا کستے کا گیری والا دے کا بغیر گیری والا دے
कागा शेख कुरान दे का शेख हदीस दे का मुफ्ती आजम दे का इमाम दे का मुजतहिद दे का मुहद्दिस दे لو انا به خبره قبليږي چې کله دا خبره سره ساده دلیل دی د قران او سنت دا دلیل دی دا خبره قابل قبول دا بیان څه وردا او طرف پیغمبر حیثیت ورکړي لو پټول ایمان لا نفرق بين احد من رسله او ويدي مكيس فرق نکو بين احد فبيز دا هيس يو تنكي من رسوله دا پیغمبران دا الله نا دا سلکو لکه يهود او لکه نصارى يهود موسی عليه السلام پیغمبر بني او عيسى عليه السلام پیغمبر نه بني نصارى دي عيسى عليه السلام پیغمبر بني او نبي عليه السلام پیغمبر نه بني د پیغمبرانو په بیس کې فرق کوي کړه بعض بني او بعض نه بني ټول بني او د ټول تعظیم هم یو شان دي خدایت ساتي تعظیم د ټول پیغمبرانو یو شان دي دا بعض خلک لګیږي کنه بعض خلک او دا تقریرونه چې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان چې بیانې نو داسې انداز کې بیانې چې د بل پیغمبر تنقیس کوي دا کفر دی ګورا یو ګورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کمال او عیسی علیہ السلام دا کمال نو حاصل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کمال او د یوسف علیہ السلام دا کمال نو په دې طریقې باندې د یو پیغمبر فضیلت بیانول کفر کې راځي دا خو آیا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کمال وو دا وایا دا به چې دا کمال د نبی علیہ السلام وګوره د یوسف دا کمال نو دا کفر دی بل پیغمبر ته ها بعضی پیغمبرانو ته الله خصوصیات ورکړي دي خصوصیات جدا شي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما تعالی باز خصوصیات راغلي مثال تو سره ټول اسمکه عبادت پاره پاک کړه تیمم وکړه هر ټول اسمکه پاک کړه ټول اسمکه جمعات تا دا غرض اخری پیغمبر زه ټول خلکو ته را لېږلې شوی یم قیامت پر ورځ به ټول خلک سماره چنډې لاندې وي داسې انداز کې ټیک ده چې کله ته یو پیغمبر او د بل پیغمبر تقابل او کمپیریزن چې څه ته ویل کېږي دا کمپیریزن چې کې تقابل چې کې د بل پیغمبر تقدیس کې د بل پیغمبر درجه پکې کوي دا کفر دی مینا کې محبت کې تعظیم کې به فرق نه کې فرق چې کوم دی هغه اطاعت کې نه دی موږ د ټول پیغمبرانو اطاعت کو زه اوس د ټول پیغمبرانو اطاعت کوم موږ چې کوم ټول مسلمان د اسلام چې کوم د ټول پیغمبرانو اطاعت دې څنګه ته به څنګه آتاسي کا هر پیغمبر په دې موقع کې وو هغه په صحابه کوي قرآن او سنت په عمل کوي هغه به دغه شریعت فالو کولو خپل شریعت به پرې خودو بدنامه دغه شریعت لما او تاسو کو قرآن او سنت پسې روان شو د حقیقت رټول پیغمبرانو اطاعت اوس کداغه وخت یو کس قرآن او سنت پریږدي یو بل شریعت باندې عمل کوي هغه پیغمبر په شریعت هم عمل لري ځکه په هغه شریعت کې داوود آخري پیغمبر راغو په شریعت باندې عمل کوي په هغه شریعت الله دې کې چې پیر شي سپیر شوی کړه څوک پیر شوی بلاس کو چې قدم می تاسو کې ماشاء الله لا نفرق بين احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا او ویتو الپیغمبران سمعنا قبول کړی دي صرف پیغمبران د مؤمنانو په داخل دي ځکه شاته دواړو ذکر شو او وی پیغمبران او مؤمنان سمعنا قبول کړی دي موږ حکمونه د الله واطعنا او اطاعت کړی دي موږ حکمونه د الله سبحانه الله تاج کوم حکم موږ تکړی دي یا الله موږ قبول کړی دي موږ منو انکار نه کوو موږ سره په چې دا حق دی او اطاعنا الله خپل عمل کې کړو سمعنا واطعنا الله نته بخلین کار نته پسلین کار کو نته بخلین کار تو سبا په بدن قبولیت تفا سمع الله لمن حمده گواہی کړه قبلی الله دا غشا سوچ الله تعالی سوچ الله حمد یعنی توحید بیانی الله دا عملی دا قبلی ٹھیک شو سمع الله لمن حمده چې عقیده توحید دی دا عمل رایګا دی بیا قبلی وقالوا سمعنا او ویدی سمعنا قبول کړو حکمونه د الله او اطاعت کوو د حکمونه د الله خو سره د دې ګوره پیغمبرانو د ایمان والو
صفت ورا سمعنا و اطعنا وی هم او کئی هم لیکن سوال کی ورسرا غفرانکا نطلب غفرانکا اللہ منگا تارا بخنا غوارو غفرانکا بخنا غوارو تانا ربنا اے رب زمونگا ویلیک المصیر او خاص تانا واپسی اللہ منگا تاتا پیش کیگو سخت مرحلی را روانی دی یا اللہ منگا زمونگا گناہونو بخناو کی پیغمبران معصوم یو گناہ پټول عمر کې نه کړي څه سوال کوي غفران الله مقدار بخره اکثر ویبا یو معصوم خلق یو موږ او تاسو د ګناهونو ډک خلق اکم چې معصوم وو اغي ځان د ګناهونو ډک ګڼلې دي اکم چې معصوم وو اغي ځان د ګناهونو ډک ګڼلې دي موږ او تاسو د ګناهونو ډک یو سره معصوم کړل استغفر ان شاء الله تعالی ورپسې آیت نوایو په دې آیت کریمه کې ګوره اثبات د رسالت او مشوکه او ورسره صورت کې د جهاد او د انفاق او د حج او د زکات او د منځ وغیرہ د کور د اصلاح د نور د اصلاح حکم بیان شو کنه سمعنا و اطعنا په ټول ٹھیک ہے یہ آیت صورت میں انشاءاللہ سباور اشتاق دوار صورت کو بندی کو اللہ نے وہ تاثر پر قرآن صورت کو